14 اگست چې زمونږ د ازادۍ ورځ ده. ازادي څه شی دی او حقیقتا ازادي څه ته وایي او د ازادۍ احکام څه دي او آزاد قوم ته حاکم او محکوم، امیر او مامور، بادشاہ او رعایا د ازادۍ نه پس هغوی ته څه کول پکار دي او د ازادۍ خوشحالي په کوم شکل کې ادا کول پکار دي او یا واقعیتا مونږه آزاد شوي په حیثیت د قوم او کنا. دا یو څو خبرې عرض کول دي. حقیقت کې انسان په ژوند کې مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي. په ده باندې مصیبت او تکلیف هم راځي او په ده باندې خوشحالي هم راځي او فطري طور سره د انسان طبعي تقاضا ده چې کله دته نعمت حاصل شي نو دی خوشحالی. دا د فطري خصلت دی، خوی دی او داسې پکار هم ده او چې کله په ده باندې کله څه مصیبت او تکلیف راشي نو دی بیا خفه وي. په لومبي صورت کې د خوشحالۍ اظهار کوي، په دویم صورت کې د خفګان اظهار کوي. خوشحالي حاصلېدل جدا شی دی، د خوشحالۍ اظهار جدا شی دی. خفګان راتلل بیل شی دی، د خفګان اظهار دا بیل شی دی. خوشحالي راتلل حاصلېدل دا سبب دی او اظهار د خوشحالۍ به څنګه کې دا مسبب دی او خفګان راتلل دا سبب دی او اظهار د خفګان او د حزن څنګه کوي انسان دا مسبب دی. نو د خوشحالۍ اظهار او د خوشحالۍ حصول دا د انسان بنیادی حق دی او بیا د مسلمان خو خود چې کله دی خوشحال شي د خوشحالېدل ورته پکار هم دي او د خوشحالۍ اظهار هم کول پکار دي او خفګان په وخت کې طبیعي طور سره په ده باندې آثار د خفګان ښکاره وي، واضح وي، نمایه وي. نو دغه آثار په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې و چې کله به خوشحاله او د خوشحالۍ آثار به باندې و. نو دا یو نعمت دی چې ملک ته د پیرنګي نه ازادي مسلمانانو ته حاصله شوه. مسلمانانو ځان ته ملک جوړ شو، یقینا نعمت دی او په دې نعمت باندې خوشحالېدل مسلمان ته پکار دي او د خوشحالۍ د اظهار هم یو درجې پورې حق شته. لیکن د خوشحالۍ اظهار څنګه کول پکار دي؟ د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو په رڼا کې زه تاسو ته وایم. قرآن کریم کې الله جل شأنه فرمایي چې الذين ان مكناهم في الارض، دا مهاجرین چې د مکې نه اوویستې شو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مکې مسلمانان صحابه چې مدینې ته تللي وو، دی مهاجرین، د دوی تعریف الله جل شأنه په قرآن پاک کې کړی دی. په دې کې سر فهرست ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان ذو النورین او حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، دا خلفائے راشدہ دا اول داخل دی. هغه کسان چې دی د مکې نه ایستی شوي مدینې ته په هجرت مجبور کړی شوي، الذین الله پاک مخکې فرمایي دا هغه کسان دي ان مکناهم فی الارض، اگر ہم نے ان کو زمین میں حکومت دی، سلطنت دی، بادشاہی دی، قدرت دی، کچر دیتا مونگ بزمک کے حکومت ورکو، سلطنت مورکو، بادشاہی، یعنی دی آزاد شل کافرنا،
نو بیا به څه کوي؟ اقاموا الصلاة، یہ نماز قائم کریں گے، دی به مس قائمی، وآتوا الزکاة، او دی به زکات ورکوي، وامروا بالمعروف، او دی به د نیکۍ د کار امر کوي، ونهوا عن المنکر، او دی به د بدو کارونو نه منې کوي خلک، ولله عاقبة الامور، او الله جل شانه ته د ټولو کارونو ښه انجام د الله په قبضه قدرت کې دی. هغه ته پته ده چې چاته څه حاصلېږي څه نه. تقدیر دا د الله جل شانه په قبضه قدرت کې دی. فیصلې د انسان او د قومونو د اوچتېدو، د ښکته کېدو، د ترقۍ او د زوال، دا د الله جل شانه په قبضه قدرت کې دی. لیکن دی به کوي څه؟ دا خلک چې کله دی ته حکومت میلاو شي، دی به دا کارونه کوي. دلته الله جل شانه څلور کارونه ذکر کړي. مفسرین حضرات وایي چې دین مراد صحابه کرام خلفای راشدین دي. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثالث عثمان بن عفان کرم اللہ وجہہ. دا سلور خلفاء پر لپسې راغلي دي. دی دا سلور کارونه چې څنګه بادشاهي نو باغې کې څه وکړل، او د فتح او د آزادېدو په موقع باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحالي څه وه، او د هغې اظهار څنګه و، هغه هم شته قرآن کریم کې هم شته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم شته. زه دا ځکه عرض کول غواړم چې مسلمان ته پته ولګي. مسلمان خوشحالي کوي، کافر هم خوشحالي کوي، خو د مسلمان د خوشحالۍ معیار او مقدار جدا وي، د کافر د خوشحالۍ معیار او مقدار جدا وي. او که فرق نی نو مسلمان پسې شو. د مسلمان معاملات یو شان وي، د کافر معاملات بل شان وي. د مسلمان عقیده بدله ده د کافر نه، د کافر څه عقیده نشته. د مسلمان عقیده د کتاب الله او د سنت رسول الله او د الله جل شانه د کلام او د الله پاک د حکم موافق ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشادات او تعلیمات او د سنت نبوي مطابق ده. کافر شیطان پسې روان دی. نو د مسلمان تهذیب او تمدن جدا، د کافر تهذیب او تمدن جدا، د مسلمان معاملات جدا. کافر رشوت خور وي، سود خور وي، جوارګر وي، غټي غټي جواریانې هغه کوي، غټي غټي. یو وړه جواری چې یو ځای کې یو څو کسان ناستي نو خلک دې ته جوارګر وایي، او کوم چې د سټې او دا کاروبارونه کوي دې ته خلک جواري نه وایي، چې په هغې کې په اربونو روپۍ بایللی کېږي. دا کیپیټلزم دی، سرمایه‌دارانه نظام دی، هغې ته خلک ښه ګوري. حالانکه غټه او ناروا جواري ده، د ټول انسانیت نه د هغې سرمایه راغونډول او یو کس سره جمع کېدل، دا غټه جواري ده. دا په کیپیټلزم کې دي، سرمایه‌داران نظام کې. جواري وایي دی ته 10 کسانو پیسې واچولې، یو کس وګټلې، هغه کور ته یوړې، نور ټول محروم پاتې شول. څادرونه یو سینډل روان شول، په جیب کې یو دمړی نشته. دغسې په دې نظام کې وي. دې ته خلک جواري نه وایي. او دا د 5 کسانو 10 روپۍ چې بایلې دې ته جواري وایي. هګۍ چې جنګۍ دې ته جواري وایي، چې مالټې جنګۍ دې ته جواري وایي. او دې ته جواري نه وایي. دا خلک قومونه د دنیا چې مبتلا دي، د هغې ته ډېر درانه ګوري چې دا ډېر معزز خلک دی. د جرمني خلک په سړکونو باندې راووتو، په لکونو کسان، 8 نه تر 14 لکو پورې. هغه ووایي چې د کرونا د ماسک او دا پابندیانې او دا موږ نه منو، تر اوسه پورې موږ تباه کړو، زموږ معیشت یې تباه کړو، موږ بهر نشو راوتی، موږ کاروبار نشو کولی، موږ یې په ټپو کېنولو، دا هر څه نه منو. چونکې جرمني په یورپ کې دی او د پیسو په لحاظ سره ترقي یافته ملکونو کې دی، نو د هغې احتجاج د خلکو ښه ووی، په ښه سترګه یې وکتل. او که پاکستان کړی وی نو وی چې دا لیوني دي، پوهېږي نه په طریقه. عرض مې دا کولو چې د دنیا ګندونه په دغه کافرو کې شته. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې موقع باندې د خوشحالۍ اظهار کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو الله جل شانه د هغې کارونه ذکر کړي دي.
چې خوشحالی ترلاسه شي بیا بس کوي الذین ان مکناهم فی الارض، یہ ایسے لوگ ہیں اگر ہم نے زمین میں ان کو قدرت دی، سلطنت دی، حکومت دی، اقام الصلاة یہ نماز قائم کریں گے. ړومبی کار دا دی چې مونځ به قایموي، یعنی دی به خپله مونځ کوي او خلق به هم په مونځ راولي، او د مونځ ځایونه مساجد جامع مسجدونه دا به قایموي او دا به آبادوي. نن سبا تاسو وګورئ چې د آزادېدو نه پس په خپله مونځ کوي بادشاه که کوي، نو آیا د قوم او د رعایا د هغه سره څه فکر شته د مونځ کولو؟ چې یو معاشره کې په جومات نه غیر چاپېر مثلا 1000 کسان پاتې کېږي، په هغې کې مونځ ته څومره راځي؟ 50 کس راځي، 40 کس راځي، د نورو خبره غشتی کی. کوم ځای کې چې جمع کېږي د جمعې مونځ جماعات 15 جمع، آیا هغه جماعتونه د هغې تعمیر، د هغې جوړول، د هغې خصمانه د حکومت د طرف نه په څه شکل کې ده؟ آیا داسې خو نه ده چې شوي جماعتونه وران کړي؟ ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا جو اللہ کے مساجد سے لوگوں کو روکے اور اس کی بربادی میں بنیادی کردار ادا کرے. کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے. دا کوشش تے او کدا دے. وآتوا الزکات دویم کار بدا کئی چې زکات به ورکوي، په خپله به هم زکات ورکوي او خلکو ته به کوشش کوي د زکات ور. اقامت الصلاة کې ټول دین داخل دی. دین قائمول اولین فریضه ده د یو آزاد مسلم ریاست او حکومت. دویم مالی نظام د هغې درست برابرول، زکات چې زکات وي د ټولو مسلمانانو په خپله کې به یو موټی، امیر او غریب کې به فرق نی. دا غریب او فقیر به د دې غنی شکرګزار وي، احسانمن به وي. که چېرې د زکات نظام په دې ملک کې رایج شي نو الحمدلله په مسلمانانو کې شتمن خلک ډیر دي او د هغوی زکات صحیح طریقې سره وځي، په صحیح مصرف کې خرج کېږي او د هغې بېلې خانې وي. ټیکسونه دي مختلف، دکاندارانو غریبانانو باندې دی کارخانه ودرئ، خوشحالېږي چې زه کارخانه مې د ماته او پیسې ډېرې وګټي. لیکن چې کارخانه سرزو پس حساب کتاب وکړي نو کارخانهدار به تاوان کړي، نو هغه کارخانه بند کړي. زمونږ کلي سره یو کارن کمپلیکس جهانگیري سره کارخانه وه، کارن کمپلیکس جوار. زه هغې ته دننه لاړم، مختلف قسم ایټم په هغې کې تیارېدل، سوجي پکې وته، ناششته پکې وته، د مټیانو کې دا خوږ شی استعمالېږي، د شاتو په شان هغه شی ترې وتو، جوارو نه. سړی حیران شي الله جل شانو په دې یو دانه کې څومره څیزونه اچولي. متصل ورسره بله لیدر ټینري وه، د سرمنې کارخانه وه، په هغې کې 8 قسمه سرمن جوړېده، ډېره اعلی قسم، او هغه ټول د خلیج ملکونو ته تله. لیکن هغه یو څو میاشتې هغې سرمن جوړه کړه بیا بنده شوه، د دې وجې نه چې د حکومت ټکسونه په باندې ګران راغلل، هغې نه شوی چلولی. دغسې د جوارو کارخانه ډېر وخته پورې وچلېده خو هغه مسبنده ده. هغه کارخانو کې هغه مشینان، هغه تعمیر، هغه ټول شاټ شو راوغورځېدل. دا غلط نظام، او چې الله جل شانه په کومه طریقه د وصولولو امر کړی دی هغه نه وصولي. که چېرې حکمران زکات د خلکو په صحیح طریقه وصولوي، مسلمانان خو هم زکات ورکوي، دا به یو باعث جوړ شي او دا ورته پته وي چې دا په خپله خېټه کې نه شي، دا په مسلمانانو تقسیمیږي، نو دا مسلمانان به انشاءالله فقیران نی، هر یو به خوشحالي، هر یو ته به خپل حق د هغه کور ته په عزت سره رسي. وآتوا الزکات زکات قائمي، د زکات نظام جوړ، خپل زکات مباسي او ترتیب جوړ کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زکات نظام قائم کړو. هغه د پیسو شوقي نو، هغه د هغه په شان سخي په دنیا کې نه دی تېر شوی. رسول عبدالله ابن عباس وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غونې سخي چا نه و لیدلی، او چې کله به د رمضان میاشت راغله نو بیا به سخاوت نور هم ډېر شو. لیکن سره د دې د خلکو نه زکات وصول کړی دی، ځکه چې دا عبادت دی، مسلمانان پرې راوړي. دا نظام د زکات ترتیب رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم کړی، حضرات او خلفاو چا نه به وصولې، د هغې اصول دي، احادیثو کې د فقه کتابونو کې اوس ذکر دي. وآتوا الزکات او زکات قائموي، وامروا بالمعروف، او دا خلک چې دی ته ازادي میلاو شي حکومت، نو دی به امر بالمعروف کوي، د ښو کارونو امر، چې کوم عبادات دي ښه کارونه دي د هغې امر،
کوم قوم او کوم شخص او کوم فرد کومه علاقه او کوم کلی چې په هغې کې د دین اسلام شعایر نی کارونه نی امر به کوي او چې کله حکومت او اقتدار د دې په لاس کې دی نو که سړی دا خلک په خپله نه کوي او په سړیتوب سره نه کوي نو بیا اصیل ته اشاره ده او که مثل ته لوړ بیا به دا حکومت د لوړ نه کار اخلي هغه خلک به راشي په معروف کارونو به ونهوا عن المنکر او د منکر نه به خلک منې کوي په دې کې حدود دا ټول پکې داخل دي چې غلغلاو کې سبا وسره کوي چې شرابي شرابس کې سبا وسره کوي د منکر نه منې کول تبلیغات دا ټول پکې رال او د هغې حدود او قصاص جاری کول دا رال نن سبا حدود نشته قصاص نشته د منکراتو نه منې کول نشته د ازادۍ په سله کې مزونه نشته مزونه د خلکو قضا کېږي بېګاه شپه چې تېره شوه مونږ خوب نه دی کړی د ډز ډز د وجې نه چې څنګه 12 بجې شوې دې ځای کې په دې ځنګل کې داسې ډزهارو جتا به زموږ په دې دارالایمان کې څوک ډزهار کړي او کول وشه سرکاري کسانو پولیس والا شورشورۍ خلاصولې هغې به غړم کولو هغې کې خوب چا کولی شو یو بیمار دی هغه پروت دی ټیک ته خوشحالي ده لیکن د خوشحالۍ طریقه دا نه خوشحالۍ طریقه زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې پیدا شوی دی نبوت په مکه کې ملاو شوی دی ازادي چې ملاو شو مکه ترلاسه شوه نو وګورئ څنګه دننه شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه الله جل شانه موږ دپاره مبعوث کړی او د ټول عالم دپاره پیغمبر دی چې مکې ته دننه کېدو علما په دې جمع کې ناست دي دی نه تپوس کوي د سیرت کتابونه شته هغه وګورئ په اردو کې شته په عربۍ کې شته په فارسۍ کې شته په هره ژبه کې شته احادیثو کتابونه شته چې په احادیثو پوهېږي احادیثو کې وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح شوه مکې مکرمې ته دننه کېدو نو یو طرف ته خوشحالي وه جذباتو د خوشحالۍ ځکه چې هغه ځای چې الله جل شانه د دی جای مولد و دشمنانو ایستی و تنه هغه ځای الله پاک په لاس ورکو لیکن بل طرف ته عاجزي څومره وه عاجزي داسې وه چې راوي وایي صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښ سورو او سر مبارک د اوښ د پالان سره د کجاوې سره لګېدو عاجزي دومره وه سر یې ټیټ او نن سبا چې معمولي خوشحالي راشي په دې اخترونو کې په دې سړک سړی ځي موږ چې چېرته کلي ته ځو نو اختر کې د هلکان بهر وځي ټول نو یو هلک په ارام نه ودرېږي په دې ګاډي کې ګډېږي چا ډونګې بار ایستي د موټرو نه څوک په روان ګاډي کې ټوپونه وایي د هغې انجام صحیح راوغورځېږي په موټر سایکل باندې رکشا چې چلی سوزکې چې چلی نو داسې او داسې هلکه چې ته داسې کې د هغې نتیجه ده چې دا ګاډی به واوړي او اوړي دا مستی دا غرور دا تکبر دا نشه د دې خو دین اجازت نه ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال دی د خوشحالۍ احساسات او جذبات هم شته لیکن عاجزي دومره ده چې سر مبارک ټیټ کړی دی او د اوښ کجاوې سره سره لګي صحابي وایي یو عاجزی پکار ده الله جل شانو داسې ووایه چې الحمدلله دا بلک الله پاک راکو تواضع عاجزی مستینا هر یو خوشحالي چې راشي که د اخترونو خوشحالي وي که بله وي دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته دننه شو سیرت وګورئ احادیث وګورئ د ام هانی کور ته لاړو ام هانی د علي صاحب خور وه او د ابو طالب صاحب لور وه او دا د تر لور ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کور کې لوی شوی و دې کور ته لاړو نو اول یې څه وکړل غسل یې وکړو مبارک ځکه چې سفر شوی و جنگ لښکر دی دوړي دي سفر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اولامبل او خپل لور بی بی فاطمه رضی الله عنها ته یې وویل چې ما ته پرده وکړه پرده یې ورته وکړه اوبه یې راوړې ویې لامبل بیا بهر راووتو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلو اته رکعاته د شکرانی مونځ کړی دی اته رکعات صلی 8 رکعات بعض حضرات اهل علم وی چې دا صلات الفتح د آزادۍ مونځ د فتح چې مونږ ته الله جل شانه آزادي راکا فتح نصیب کا مکه زمونږ لاس ته راله نو دا اته رکعاتو بعض حضرات وی چې د چاش مونځ بعض وی چې نه دا د آزادۍ مونځ د فتح مونځ اته رکعات او په یو نیت سره یې کړي دي حضرت سعید ابن ابي وقاص رضی الله عنه په یو نیت سره کړي د صحابو په دې باندې سنت باندې عمل و حضرت سعید ابن ابي وقاص رضی الله عنه د اسلامي لښکرو جرنیل
او حکمران څوک دی؟ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه. حضرت سعد ابن ابي وقاص د دنیا د هغه زمانې د خلکو په نظر کې سپر پاور کسرا او فارس سره جنگي، او چې کله مدائن د غي مرکزی ځای د کسرا فتح شو نو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه سلور رکعات په یونیت نه اتر رکعات په یونیت باندې کړي. دغه وجه دا زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په یونیت باندې اتر رکعات د ورځې کولای شي او د دینه سیوا نشي کولای، ځکه چې حضرت سعد ابن ابي وقاص صحابي دی، هغه نه په یو نیت باندې اتر رکعات ثابت دی. د شکرانی موضوع دا عاجزي ده، د مسلمان شان دی. مسکول پکار دی، الله جل شانه ته په سجده پروزا شکر ادا کا، د نور کله په نسبت نن نفل ډیرو کا چې الحمدلله الله جل شانه دارا نسک. بل کار رسول الله صلی الله علیه وسلم سو کو چې سو وخت مکې ته دنه کېدو پس ورلې باندې نو د الله جل شانو د حمد و ثنا د الله ذکر، حمد و ثنا د الله ذکر دی، شکریہ کلمات یو د چې کله ازادي دي تر لاسه کنه د الله پاک حمد و ثنا وای، چرته ذاکرین سره کینا او کني ځان توایا الحمدلله سبحان الله لا اله الا الله الله اکبر. ته ګورینا اختر تیر شو، په اختر کې مسلمان د خوشحالۍ اظهار څنګه کوي؟ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. په جواب باندې دا کلمات وي دا الله جل جلاله حمد و ثنا، ځکه چې هر څه د هغه په قبضه قدرت کې د عظیم نعمت مونږ ته هغه ذات را کړی دی، ټول تعریف غلره. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب باندې حمد و ثنا وایو. دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب باندې د قران پاک یو سورۃ ان فتحنا لك فتحا مبینا چې دا په سنچي هجری کې نازل شوی، هغه په جواب نو د قران کریم تلاوت په کثرت سره کو، کته ازادي خوشحالي کول غواړي د قران کریم تلاوت کو. دریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب باندې اذا جاء نصر الله والفتح، سورہ فتح سورہ نصر داو اذا جاء نصر الله والفتح چې کله د الله جل شانو نصرت راشي او فتح راشي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، او ته پیغمبر وګورې چې د الله په دین کې لخر لخر خلق د نکیږي نه نوزي ایمان راړي. فسبح بحمد ربك واستغفر، نو بیا د الله جل شانه چې ستا رب دې دغه تسبیح بیان او دغه د تحمید سره دغه پاکي بیانو. واستغفر استغفار غواړه، د خوشحالۍ په موقع استغفار غواړه چې یا الله که زیاتې رانه شوي، کمې رانه شوي، ګناه رانه شوي، خطا رانه شوي، هغه راته معاف کړي. څلور کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خانه کعبې ته دننه شو، د ازادي و اقتدار لاس ترالو سې وکړ. په خانه کعبه کې 360 بوتانو، 360 بوتان، هغه 360 بودان رسول الله صلی الله علیه وسلم وغورځول ټول. کافر وو د غټیم کې لیکن بوتان یې وغورځول. اسلامی حکومت او بیا مسجد حرام د ټولو جماعتونو مرکز باغې کې بوت سک 360 بودان رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې امساوا بوت ته به نزدیکولا او دا به وی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق رالو باطل ملیامیر شو، برباد شو، تباه شو، او باطل بربادی والده خرابېدو والده. بوتان چې څنګه به چوکنیز دی که بوت بغورځېدو، چوکې سره بغورځېدو، او دا غټ غټ بوتانو واړه بوتانو دې ته مشرکینو ساروي ذبح کول. دا کار وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د مکه کې نه، مکې نه اطراف نه غیر چاپېر صحابه واستول وی چې دوی دا بوتان مات کړي، غټ غټ بوتان، منات، لات، عزا، یو بل یو ځین. هغه خلک رالو وی چې صاحب مونږه مسلمانی کو خدا بوت مونږ ته پریدا، وی چې نه ځکه چې خطا تعلق وسره تیر شو پړې په نه کېدو. بیا وته وی چې زدا سیو کچ یو کال لپاره پریدا وینا، بیا وته لږ وخت لپاره پریدا وینا، وی چې مسلمان شي سړی بیا د بوت څه مطلب شو. نن سبا که چېرې عام زمونږ مسلمان وي به چې پالیسی دا ده چې خیر دې پرېږده وته څه وخت لپاره سیاسی پالیسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کو مہلت دی جائے، کوئی بات نہیں. نہ چې مسلمان شي نیم اسلام او نیم کفر دا جمع کېدی نشي.
999 احکام د اسلام او یو کفر اختیار کی، دا جمع کیدی نشي، دا ټول کافر دی. بیا ورته وایي چې زه زمونږ په لاسو یې مه ماتو، د بل چا په لاسو یې مات کا. ورته وایي ټیک ده، ستاسو یې مه ماتوئ، بل څوک ماتو. صحابه یې واستول، ورته وایي چې دا بوت مات کړئ. هغه چې مات کړو د هغه د خېټې نه قیمتي کاڼي راووتل، لاله جواهر او سره زر. دا د مسلمانانو په کار رال. بوتان یې مات کړل. بوتانو ته ځای ورکول ازادي نه ده. د بوتانو ځایونه جوړول، مراکز جوړول، مندرونو جوړول ازادي نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام صورت، د اسماعیل علیه السلام چې د هغې نه و پاک بندگان د الله څوک کیدی شي، خلیل الله، هغه یې پرې نه خل ماتې کړل، وی دا لرې کړي. په دیوالونو باندې تصاویر جوړ کړو د خانه کعبې په دننه دیوال، هغه یې وران کړل. وی چې دا وران شي، دا هر څه خانه کعبه پاکه شي، نو بیا ماته ووایي. نو چې کله پاکه شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه راغلل چې یا رسول الله خانه کعبه پاکه شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل دننه لاړو. حضرت بلال رضی الله عنه وسره دی، اسامه ابن زید وسره دی، دا دوه کسان وسره وو. چې لاړل دننه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه په دروازه مخامخ شو، نو مخامخ دیوال سره ودرېدو، 2 رکعاته مونځ وکړو او تکبیر یې ووی الله اکبر. د الله ذکر په خانه کعبه کې چې د مشرکینو هغه چې کوم یعنی غیر مرئی اثرات یې هغه ختم شي د الله نوم سره، او مونځ یې پکې وکړو 2 رکعاته. نو د آزادۍ پسې د شکرانه 2 رکعاته مونځ کول. د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم سوکل اقام الصلاة. حضرت بلال رضی الله عنه ته ووی چې خانه کعبې په اوچت ځای باندې وخیژه، په چت باندې اذان وکړه. اذان یې شروع کړو، د بلال اواز و. اذان دا د مزد دپاره دعوت ته رابللی، نو د مزد نظام قائم که په ملک د آزادۍ سره متصل. عتاب ابن اسید ته تنخواه مقرر که 1 درهم د ورځې یومیه روزینه، وی روزانه به 1 درهم اخلي. عتاب ابن اسید رضی الله عنه وی چې څوک د ورځې 1 درهم اخلي او د هغه خېټه مړه نشي، نو خدای دې هغه کله موړ نه کړي. مطلب دا چې دومره غټه تنخواه یې ماته ولګوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کار پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړی د فتح مکې سره متصل آزادۍ د حصول په وخت کې. ته چې کال پس کې نو دا کارونه کوه، د قوم خبر واخله، دین باندې قوم وګوره چې څومره مضبوط دي، څومره تعلق دی. که ته د پیغمبر اتباع کول غواړې، د پیغمبر په پل باندې تلک غواړې، بل کار یې څه کړی دی چې څوک مسلمانېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت اخیستی دی. دا ټول نو مسلم ای براتلل بیعت یې کولو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې به لاس ورکول، بیعت کېدل به، یا به صادر ونیو بیعت کېدل به. سړی چې ختم شو، بیا د زنانو نه بیعت اخیستی دی. چې کوم حضرات عمرې ته حج ته تللي، صفا، د صفا په خوا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کېناستو او هلته ډډه ولو، د خانه کعبې نه ډډې ته ځای و، هلته زنانه رالې، هغه یې بیعت کولې. خو ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زنانت بیعت کړي دي، لیکن ما مست یده ید امرأت قط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا جسم نہیں چھوا، یعنی آپ کا ہاتھ عورت کے بدن کے ساتھ نہیں لگا. چې کومه حالانکه د امت ټولې زنانه د پیغمبر علیه السلام لوڼه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زنانه بیعت کولې سره د دې چې د امت ټولې مسلمانانې زنانه د پیغمبر لوڼه دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاس کې لاس نه دی ورکړی. څنګه به بیعت کولې؟ 2 طریقې وي. سیرت کتابونو کې دي، احادیثو کې دي. یا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا صادر اونیو، صادر به زنانم اونیو، پرده کې د صادر به یې نیولی و، په هغې به بیعت کې. او یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په آواز سره اول بیعت کې، بیا به صادر ورکو چې ها دا ونیسئ چې یو ربط قایم شي، بیعت مضبوط شي. یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوښو کې لاس کېښول د بیعت په وخت کې، بیا به زنانه باندې هغه لوښی ګرځېدو، زنانه هم په هغې کې لاس کېښول چې په دې اوبو کې پیغمبر علیه السلام لا اخیستي، تاسو هم پکې کېدئ. دا طریقه یې وه. به هر حال د بیعت ټول الفاظ یې ورته وې، دا مسلمانان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح نه پس، د آزادۍ نه پس دا کارونه کړي دي. زما عزتمند د خوشحالۍ اظهار هغه په دې شکل کې پکار دی
چې پیغمبر کوم کارونه کړي دي هغه ته وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کوم کارونه کړي دي، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، دی به مونځ قایموي، وآتوا الزکات، زکات به ورکوي، وامروا بالمعروف، امر بالمعروف به کوي، ونهوا عن المنکر، او د منکر او بدو کارونه به منې کول کوي. دا ټول دین به دې کې رالو. خپله به د دې حالت دای د قوم او د رعایا د اصلاح به دې کوشش کوي. هر ګناه او معصیت د هغې د لرې کولو کوشش، او هر خیر ژوندی کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا وکړي. مفسرین وایي چې دا حکم صرف حضرات او خلفاو دپاره نه دی، بلکې دا چې څومره حکمرانان تر قیامت پورې را روانې مسلمانانو کې دا د هغوی فرایض دي. چې کله ازادي چاته میلاو شو، دی حاکم شو، د مسلمانانو ملک جوړ شو، نو دا هغوی ته کول پکار دی. زما عزتمندو، دا زمونږ ازادي، آیا ازادي دم او که نه؟ کسرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي نه د جنگ په موقع تپوس کوي چې اول خبرې اترې کوو، مذاکرات کوو، تاسو جنگ ته راغلي؟ وی تاسو څه ته راغلي؟ د هغه عربو د دشت نه دلته څه ته راغلي؟ حیران و کسرا چې دا دومره خلق دی زیر دسکل شکست ورکو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه د حضرت عمر رضی الله عنه دور خلافت ته د هغې په نیابت کې صحابي هغه بیان کوي، ورته وایي موږ دې دپاره راغلي یو لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. درې جملې وکړي. موږ دې دپاره راغلي یو چې موږ د الله بندگان، لنخرج العباد، موږ د الله بندگان وباسو، من عبادة العباد، د بندیانو د خلقو د غلامینا، الى عبادة رب العباد، او د الله غلامی ته را دنکو. د خلقو د غلامینو تاسو وګورئ، انګریز د دې ملک نه لاړو، ازادي میلاو شو، په دې کې قرباني د چا چا ودام قتل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکې ته دننه کېدو، هغه زړې خبرې مې یادولې. نو هغه سړې خبرې د نوي نسل ته هیرول نه دي پکار چې څومره زنانه په دې کې په کویانو کې ټوپ کړی دی، په سین کې ټوپ کړی دی، چې کافر رالل او د هغوی د عصمت او د عزت خیالو نو سین ته یې دانګلي دي، خپل عزت یې هغه محفوظ ساتلی دی، کوی ته یې دانګلي دي، مړه شوي ده، زنانه یې قتلې کړي دي، د هغوی په خېټه باندې ناست دي. علما کرام په دهلي کې 50,000 مدرسې وې. انګریز وایي چې زه 100 میله مسافت کې په دهلي کې وګرځېدم، ما یو ونه داسې ونه لیده چې د هغې ونې پورې او د هغې څانګې پورې یو عالم یا طالب یا د دین اسلام قرباني کوونکی غازی او مجاهد د هغه لاش نه. اهل علم دومره قرباني ورکړي، لیکن دا اړه څوک یادوي نه، ځکه چې زموږ د سکول په کتابونو کې به د نور چا تذکرې د هغوی ونې چې تاسو کله د بنده او د خپلو مشرانو او د چا کار کړی دی د هغوی شکر ادا نه کوي، نو د الله شاکر نشئ جوړېدی قطعا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا شاکر نہیں بن سکتا. هغه د خدای شکر گزار نه جوړیږي، او چې د خدای شکر گزار څوک نه الله جل شانه نعمت اخلي، نو ملک شته دی الله جل شانه دی باقی ساتي، لیکن د بل په قبضه کې دی هر څه. ازادي خدا ده چې زمونږ لباس او پوشاک ځان ته، زمونږ د سکول ته چې بچی ځي د هغه لباس او پوشاک د هغه خلکو دی چې د چا زمونږ په ملک قبضه وه. زمونږ ابتدائی کلمات ماشوم ته د خولو د هغه چا دي، د هغه چا ژبه ده چې د چا په قبضه کې زمونږ ملک. مونږ تر اوسه پورې د بل د اغیارو په ژبه باندې فخر کوو چې وایو صاحب اللحیه، د ګیرې والا مزګزار، په دې باندې فخر کوي. د هغه قوم چې د چا د بعضې خلک وایي چې په وخدونو خادیو کې دا سړي ګډېږي یا زنانه چې ورته ووایي چې دا حرام دي، نو ټول عمر مو خدای خوشحال کړی، لږ ساعت دپاره به شیطان هم خوشحال، نو دی دا پیرنګۍ خوشحالۍ او دا کلمه د کفر د یاد ساتئ، داسې مه وایئ. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. دا شیطان ستاسو دشمن دی، په دشمنۍ یې ونیسئ. او بیا الله جل شانه یو ځای کې فرمایي الله پاک ته دې خبرو ذکر کولو څه ضرورت، لیکن تا په غیرت کې راولي، وایي چې دې شیطان ستا د مور او د پلار نه کپړې ایستي دي. دا الفاظ دي قرآن پاک کې.
لینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. دې شیطان د آدم او د حوا بیبي نه کپړې وویستې چې هغوی خپل عورت وویني د یو بل څرګند شي. دا ټکې الله جل شانه قرآن پاک کې کړی. اوس چې څوک چاته دا پیغور ورکړي چې فلان کې ستا د پلار نه کپړې ایستې وي او څومره مړی بدېږي کېږي. لیکن دلته کې د شیطان وایي دا شیطان لږ خوشحالو، دا د خوشحالولو کس دی چې ته یې خوشحاله یې چې د مور او پلار سره یې درته دا کړي. آدم علیه السلام زموږ د ټولو پلار دی، دا د هغه ضروریت دی. حوا بیبي د ټولو مور ده. قرآن کریم کې الله پاک دا ټکې دی د پاره ذکر کړی دی چې ته د شیطان اتباع کې نو سوچ وکړه. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې هماغه معصیات په دې کې خصوصا د داسې خوشحالیو په موقع باندې کې زمونږ د سوچ ازادي نشته. سوچ په هغې کې زمونږ د رای ازادي نشته ده، رای مو د هغې د رای تابع. زمونږ د معیشت ازادي نشته ده، د بینک او سودي نظام ټول د هغې د نظام تابع. زمونږ د تهذیب ازادي نشته ده، زمونږ تهذیب د هغې د تهذیب تابع. هر یو څیز زمونږ ناسته ولاړه د هغې تابع، زمونږ خبرې اترې د هغې تابع. ازادي پسې شو. اوس هم چې څنګه هغوی وایي بیماري ده، نو موږ وایو بیماري ده. زمونږ ډاکټران ټول فیل شي چې آیا د دې بیمارۍ خپل حقیقت څه دی. نه، دا سوچ به نه کوي. هغوی وایي چې بیماري ده نو بیماري شته، او چې هغوی وایي چې ختمه شو نو بس بیا ختمه شو. نو سوچ کې هم د هغې تابع، په خبره کې هم تابع. ازادي دې ته وایي چې انسان هر لحاظ سره هغه آزاد شي، او د هر چا خپل خپل ازادي ده. د مسلمان ازادي دا ده چې هغه احکم الحاکمین رب العالمین سره د تعلق جوړ شي. دی بیا د هر څه نه آزاد دی، د نفس نه آزاد دی، د هر څه نه آزاد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجرین چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، پیغمبر علیه السلام وفرمایل المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حقیقت کې مهاجر هغه دی چې الله جل شانه د کومو څیزونو نه منع فرمایلی دی، هغه ټول څیزونه ترک کړي او پرېږدي. دا هجرت اوس هم حاصل دی. دا په دې زمانه کې هم دا هجرت خلک کولی شي. خدای د سود نه منع فرمایلی دی، هغه پرېږده. د رشوت نه یې منع فرمایلی، هغه پرېږده. د زنا نه یې منع فرمایلی، هغه پرېږده. د نشو نه یې منع فرمایلی دی، هغه پرېږده. د غیبت او دروغو نه یې منع فرمایلی، هغه ترک. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر حقیقت کې هغه دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ده هغه کسانو ته چې څوک په هغه هجرت کې نو شریک شوي. بل طرف ته دا تخویف ته انذار دی هغه صحابو ته چې څوک مهاجرین دي چې هغه قیمتي تپه ده د امت ته. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې خیال کوئ شیطان مې چېرته غاویر نه کړي. اوس هم موقع هغه سره شته، هغه سړی ګمراه کولی شي. نو به هر حال عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې موږ وپېژنو چې آیا زموږ ملک آزاد دی، موږ آزاد یو. دویم دا ده چې موږ د خوشحالۍ هغه احساسات او جذبات په کوم شکل کې ادا کوو. آیا موږ چې ته په ګناه طرف ته او د شیطان په پل باندې خو نه یو روان. واخر دعوانا الحمدلله.